أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلت ورتقوا أفغير الله آية سوى الله تعالى تأمروني تاسو حکم کوي ماتا اعبدو چې عبادت کما ایها الجاهلون یا جاهلانو تاسو الله نه علاوه ما بل چا ته مجبور وای ولقد پتا کی سرا اوحیا وਹੀ کړي شوی دا الیک استا طرف تا الى الذين او هو کسانو طرف تا من قبل کشتان وړاندې وو او خبره دا ګوره څومره خطرناک ده تاسو دا غسوال او تاسو ملک توجه کوي چې دا خبره الله قران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې او لقد اوحیا بشکا وਹੀ کړي شوی دا ان حکم کړي شوی دی علاج الیک استا طرف ته هم والى الذين من قبلك او تانا مخکې هغه کسان چې تشوی دي هغه طرف ته هم دا خبره کړي و ان نور پیغمبران څه خبره و لئن اشرکت کشرک دی وکړو لا يحبطن نخامخه ضایع بشي برباد بشي عملک عمل دستا ولا تكونن او شیبت من الخاسرین د نقصان مندون کنا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شرک نه کیږي الله تعالی سختی بیانې موږ تاسو ته چې اصول باغه د پاره مسلم فاغنا خو معصوم دي ګناهونو نه پاتې زمونږ استاد بزین کې د شرک هغه قباحت الله تعالی کې نول غواړي الله تعالی دې موږ بچ کې د شرک نه بل الله بلکې الله تعالی فعبد عبادت کوا د هغه یعنی وکن او شامن الشاکرین د شکر گزارونه وما قدر الله او دی قدر او نکلو اندازه او نه لګول د الله تعالی حق لک څنګه چې حق د قدره دغه د اندازې دغه د طاقت دغه د قدر والارض ازمکا جميعا اطولا قبضته قمټی کې د هغه یوم القیامت پرز د قیامت والسماوات واسماننا مطویات ران غختنی شوی داسې لکه شی لاس کې راون غوړي او د دې مثال حدیث کې ده حدیث ووري بس به ان شاء الله دې معنی باندې پوي بخاری شریف حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ودرېدو او خطبه ویله فرمایله رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا په خطبه کې ویلې چې انسان الله تعالی دا غدوار اسمانونه دا ټول اسمانونه او د اسمکه دا په خپل لاس کې داسې نیولې وی لکه څنګه بچي چې ګیند راوخلي بال ورکوټه بال او بیا داسې راتاو کې خپل ځان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم هم داسې اشاره وکړه او بیا په هغه وخت کې به الله وایي زما یو یما زما چې بادشاہ یما زما چې جبار یما زما چې لوی یما د پاره او زما چې مالک یما چرته دی دنیا هغه سرکشه چرته دی دنیا هغه بادشاہان چرته دی دنیا هغه نافرمان خلق هغه لوی کون کی خلق او دا خبره چې کله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کوله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا سه لرزه پیراغله پیغمبر علیه السلام باندې د الله تعالی د دې اندازې نه د الله تعالی د دې زور نه چې موږ د اندازه ولګوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د منبر غرزیدون کې د غرزیږي دا کیفیت پیراغه نو هغه طرف ته اشاره ده چې لاس کې ران غخت دي راټول کړي دي دا سره چخپت کړي دي بیمینه په خپل خلاص کې څنګه چې الله ته مناسب ده سبحانه پاک هغه وتعالى او لوی دی عمد اغنا یشرکون چې دوی شریک یې غسرا ونفخا بکبو هل شي فی السور بشبلای کې فصائقا نو بیا ودی بهوش شي من اغسوق فی السماوات چې پاسمانونو کې دي ومن فی الارض واغسوق چې پسمکه کې دي الا من مگر هغه څوک شاء الله چې وغړي الله تعالی هغه بدی بوشین الله بچ کی ثم بیا نفخا وکبو هل شي فيه بدی شپلای کې اخرى ويم کرته فاذا هم بیا بدی قیام ولاړوي ينظرون چې ګوري به دلته الله تعالی په کې دوه ذکر کړی دی یو ور به ابتدا کې وشي یو ور به بیا وشي خو په سورۃ النمل کې یو دریم ور ذکر ومشتا سورۃ نمل آیت نمبر 87 کې چې باغه کې به خلکو باندې صرف دلته وای کنه چونبه بوشي نو بهوشي براشي
دین مخ یو بل پکې وی چې hebat براشي په خلکو باندې یره براشي او دا درې پکې دي د دې دلیل کې احادیث هم دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول به hebat راشي دویم کې بټول مړشي دریم کې بټول راپاسي او فاضله به څومره وي دا موږ اندازه نشو کولای واشرقت الارض او روخانه بشي زمکا بنور ربها پرانا در باغ سرا در خپل سرا ووضع او کې بخدل شي الكتاب کتاب وجي ابن نبيين او رب وصل شي پیغمبران والشهداء او گواهان وقضيا او فیصله وکړل شي بینهم د دې په منځ کې بالحق په انصاف سره وهم لا يسلمون او په دې باندې ظلمونه شي ووفيت او پورا ورکړل شي كل نفس هر یو کستما هغه عملت چې عمل کړی وي او هو او هغه عالم خبره دی الله تعالی بما باغ زبان يفعلون چې دوی کوي وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا وسيق او روان بکړل شي او بشړل شي په مخه بکړل شي الذين كسان كفروا چې کافران دي الى جهنم طرف ته زمرا ډلې ټوله حتی ترغه وخت پوری اذا هر کله جاءوها شراشی دا ټوله فتحت خلاص بشي ابوابها دروازې د جهنم دی ټولیتا وقال او بوای لهم دی ټولیتا خزنتها انګهبانان د دی ټولی د جهنم فرشتي د جهنم چوکیداران فرشتي د جهنم الم یاتکم رسول اینور اغلی تاسو ته پیغمبران علم یاتکم اینور اغلی تاسو رسولن پیغمبران منکم د مستاسنا یتلونا جلستل بی علیکم پتا سبانه آیات ربکم آیاتنا د رب تاسو وینذرونکم او يرول بی تاسو لقاء یومکم هذا ملاقات د غورزنا تاسو يرول نه ولی تاسو ویل نو تاسو بار آیاتنا تلاوت کولنا قالوا دی بوئی جواب کی بلا ولنا ولكن او لیکن حقت ثابت شویدا کلمۃ العذاب حکم د عذاب علی الکافرین په کافر باندې ان موږ کافر ومنل منوا ناغي وجنه په موږ باندې راغدا نو بوویل شي دی تبیا قیل او بوویل شي ادخلوا داخل شي ابواب جهنم په دروازو د جهنم کې خالدین فیها یی به همیشه په دې جهنم کې فبئسا بدر بد مثوى المتکبرین زید کبر جنو زید کبر کونکو الله دې متاسب بچ کی دې نه وز دبل ډلا وسیق الذين او روان وکړل شي هغه کسان اتقوا چې يردل تقوا اختیار کړی و ربهم د خپل ربنا د دوی د ربنا ال الجنه جنت طرف ته زمرا دل حتا ترغه وخت پوری اذا هر کله جاءوها چراشدوی هغه جنت تا وفتحت او خلاص بکړې شي ابوابها دروازې د جنت وقال او بویل شي لهم دویتا او بوای دویتا خزنتها چوکیداران د جنت سلام علیکم سلام دی پتا سباندی طيبتم خوشاله اوسئ مرحبا خوش آمدید خیر راغلی فدخلوها داخل شدی جنت خالدین ہمیشہ اللہ دن توستندر نصیب کی وقالوا ذي بوئی الحمدللہ طول تعریفنا اللہ د پاره دی الذي الله غزات صدقنا چې رښتیا یکل لمغه سرا وعده خپلا واورثنا او ورثانکم الارض زمکه مراد د جنت د زمکه نتبوؤ چې مونږ ته زیره کومګه دی راشو مونږ مکان اختیار کو دلتا من الجنه د جنتنا حيث نشاء او کوم دین زمونږ خوخوي فنعما بدر خسته اجر العاملین بدل د عمل کوونکو وتر الملائکه او تبغور فرشتي حافینا چرتاو شوی بی من حول العرش د غیر چاپر د عرشنا یسبحون دیب تسبیح وای بحمد ربهم فسنا صفت سارا درب خپلنا وقضیا او فیصله وکړل شي بینهم د دې پمنځ کې بالحق په انصاف سره وقیل او بویل شي الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه الله لپاره دي چې پالون کې د مخلوقات ده بسم الله الرحمن الرحیم حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم مکی سورتونه دي او دا سورۃ یاسین چې موږ شروع کوو هغه وخت یو دوه حدیث ما بیان کړیو او دا وری ما چې دا ترجمه کوله نو اول نه ما خپل ځان کې دا خبره کړی و کور کې مې دا مشوره کړی و چې کوشش به دا وری کوم چې احادیث دا سی وی چې هغه یا د بخاری شریف وی یا د مسلم وی او یا د ترمذی هغه حدیث وی چې کم از کم باغې باندې
کلام نه شوی ان هغه صحیح حدیث وي او دومره ډیر زیات علم زمونږ هم نشته چې وایو حدیث داسې اخره پورې تحقیق وکړو او تصدیق وکړو نو وخت دومره زیات وي بهرحال په خپل اندازې او د خپل طاقت مطابق نو ما اوس پورې څومره حدیث دې راجمع کړی دي دا تاسو اوریدلې دي الحمدلله ما کوشش کړی دی کمالي کړی وم خو چې هغه کې څه خبره شي وي یا حدیث صحیح نه وي هغه ما بیان کړی نه خو هغه بل سورۃ یاسین په شروع کولو کې زموږ د ملګری مشر پښتنه وکړه چې په دې سورۃ یاسین باندې داسې یو حدیث بیان کړی شوی دی چې راغلی دا مسلمان په ځل کې د خامخاوي نو ما نن د هغه تحقیق کو تفسیرونه مې پسې راړولي او بیا مې دا غراړولي چې رزو ګورم چې دا حدیث چرته کړی دی ذکر کړی دی کنه دی کړی بهرحال ما ته ملاو نشو نو چې نشو ملاو نو ما باغی دوران کې د سورې مؤمن دا کوم چې شروع کیږي د دې یو حدیث د مخ کې ما په خپل اوریدل دی بار دا حدیث د عالمانو نه او خپل استادانو نه مې اوریدل دی خو بهرحال هغه حدیث تاسو ته په دې بنیاد باندې ذکر کوم چې داسې حدیثونه د هر سورتونو باره کې بشمار دي لکه سورې یاسین باره کې دا حدیث هم شته چې یو واری سورې یاسین وایي نو داسې شو لکه لس واری قران کریم دی وایي دا سمشته چې سحری وایي ستا مشکلات والا آسان کې خدا ټول کمزوري دي د تحقیق وکړ دی او په دې باندې بیا کلام شوی دی نو دی وجه نه ما دا ور سره داسې حدیثونه راجمع کړي نه دي داسې او دی د سورته مؤمن په ابتدا کې چې کوم احادیث مختلف مفسرین نقل کړي دي خدای کې هم خبره شته خو بهرحال دا و حوامیم دی و یعنی دا د سورتونه دي چې دا د دې سر کې حامیم دی حامیم او داودی ټول نو دې باره کې په بهیقی کې یو حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د جهنم و دروازې دي او څوک چې د حوامیم او د سورتونو تلاوت کوي دا هر یو سورت به هغه د پاره د جهنم د دروازو کې د دروازې رکاوټ ذریعہ جوړ شي خو دین علاوه چې څومره زمونږ د نبی مفسرینو د دې تحقیق کړی دی د حوامیمو ته ډیر خسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناویانی هم ویلي دي دا د قران کریم ناویانی خسته سورتونه دي ډیر بهترین انداز ډیر بهترین आवाज د دې آیتونه د دې خپلو کې تعلق د دې بیا خایس چې الله تعالی بیان کړی دی په دې کې دا توحید چې کوم ذکر شوی دی په دې کې او هغه مخالفت جوابونه چې کوم شوی دي په دې کې خو بهرحال دا خو تاسو ته پیغام خبره کړی و چې دا خو ذوق غواړي هغه ذوق د الله تعالی موږ پیدا وکړي هغه موږ کې عموما نه چې هغه پیدا وشي نو به سره په خوند او په خایس باندې پوي د قران کریم د خایس نه بهرحال الله تعالی دې تاسو په دې باندې پوي کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې قتل سازشونه شي او بیا د اغید مناسبت سره الله تعالی د فرعون خبره بیانوي او بیا الله تعالی اطمینان ورکړي چې الله طاقتور دی مؤمنانو ته بار خطاب دی او چې کم کسان د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کوله او کم چې پکې خاموش ناستو هغه ته الله تعالی توجه ورکړي چې تاسو خاموش ناستئ دا خاموشي هم تاسو لپاره مناسب نه ده ځکه چې د حق او د باطل په منځ کې پکاره ده چې سړی کشمکش ویني حق ملګرتیا وکي بیا هغه طرف ته هم اشاره هغه تاسو وسورئ نو الله تعالی دې موږ په دې باندې پوي کې او د دې هغه خایس دی الله تعالی زموږ په دماغونو او زړونو کې راواچي بسم الله الرحمن الرحیم حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نازل شوه دی الكتاب دا کتاب من الله دا الله تعالی طرفنا العزيز جغ زورور دی العليم اور ډېر په دی غافر الذنب بخون کې د ګناه دی وقابل توبه قبلون کې د توبې ده شدید العقاب سخت سزا ورکون کې د عذاب ده زد طولی لوی فضل ولده فراخی ډیر لوی ده لوی عملداری ده الله سره کمه پکې ناراضي لا اله نشتبل معبود الا هو مگر هغه ده الیه المصير او هغه طرف ته واپس ورتلل دي ما یجادلو جګړه نه کوي فی آیات الله د الله آیاتونو کې فی آیات الله تعالی تعالی آیاتونو کې الا الذين مگر کسان کفروا چې کافر دي فلا یغرر کا دکدی درن کی تا تقلبهم اوریدل راتل د دوی فل بلاد په خارونو کې څنګه چې په خارونو کې دي خوشاله دي گاډي دي بنگلي دي مسجد دي چرچی دي وغیرہ وغیرہ په دې ته دکانه چې کنيدا د الله خوختي دا کافر کذبت دروغ غنلیو قبلهم مخکس دوینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام والاحزاب ونور دلو من بعدهم دوینا محمد او اراده کړی وا
کل امت هر یو امت برسولهم د خپل پیغمبر بارکه لاخذوه چې اونې سیاغا وجادلوا جګړو کی بالباطل په ناجایز خبرو سره په ناجایز طریقې سره ليدحدوا د لپاره چې دوی ناکام کی په خپل خبرو ذریعہ سره هغه شی به هغه الحق چې حق ده دوی دا کوشش کړو چې په خپل خبرو باندې حق باطل کی حق ناکام کی فاخذتهم بما اني ولدوي فكيف كان عقاب څنګه شو اخر سزا زما انجام د دې څنګه وبیا وكذلك هم دغرنګي حقت ثابت شو کلمه ربک خبر رب دستا علی الذين فوكسان باندې ان کلمه عذاب کفروا چې کافران دي انهم چې بشکدوی اصحاب النار ملګری د اور دي الذين وكسان اشاره د فرشتو ته هغه کسان یې هغه فرشتي يحملونا چې اوچت کړي دي العرش عرش ومن او هغه حوله چې دین اگیر چاپیری دي یسبحون هغه تسبیح بیانوي بحمد ربهم بسنا صفات رب خپل ويؤمنون او هغه ایمان راوړي به باغ باندې ډېر خوندور آیات خطه وجور سره واوري ويستغفرون او دا فرشتي بخنه غواړي باقاعده للذین او خلقو د پاره امنو چې مؤمنان دي دا فرشتي د مؤمنانو د دعاګانې کوي کم دې کې کوي کم دې کې د الله تعالی د عرش ندی باقاعده طواف کوي کم دې کې ځای کې چې په دینه عبادت کوي دا څومره خوندناک او څومره بهترینه خبره ده زموږ تاسو لپاره فرشتي دعاګانې کوي چا د پاره او دعا چې تاسو دعا دې سوې دونو کې واوري یو بهترینه دعا ده اوایي ربنا اے رب زمونږه وسعتا تعالی کړه دې تای هاته کړه دا کل شی د هر یوشینا ان لوی ته او تمره لوی چې هاته دې کړه دا د هر یوشي پس کې رحمتن په مهرباني کې اے الله ستاسو رحم ډیر لوی دی ته ډیر مهرباني تا رحمت ډیر وسیع دی او علما او علم دې هم ډیر زیات دی فاغفر نتبخنه وکا للذین او خلقتا تابو چې توبه وستا الله موږ توبه قبول کړي وتبعوا پیروي وکړه سبیلک استاد لاري وقهم او بچ کدوی عذاب الجحیم عذاب د جهنم نه د دې ته مونږ قبول کړي یا رب او دې جهنم نه هم بچ کړي ربنا یزمون ربا وادخلهم او داخل کې دوی جنات باغونو کې هغه باغونه عدن چغد امشګری دي همیشه اوسیدون کې دي باغې کې التي هغه وعدتهم چې تا وعده کړی د دوی سره یا الله چې تا وعده کړی د دوی سره ومن هغه څوک صالحا چې نکانی وي من آبائهم د دې پلارانو نه وازواجهم او د دې بیبيانو نه وذرياتهم او د دې اولاد نه انک بشکت انت العزیز الحکیم امتظر وری حوند حکمت ولئی وقهم او بچ کدو یا الله تعالی السیئات د گناهونو تکلیفونو یا الله دوی د تکلیفونو نه بچ کی ومن تقی او څوک چې بچ کړل تا السیئات د تکلیفنا د کمی یوم الدین د هغه ورځینا یعنی په هغه ورځی تکلیف نه چې تا بچ کړو فقد رحمتا بستا رحم وکړو په هغه باندې وذالک همدغه هو الفوز العظیم همدغه لویا کامیابی ده ان الذين لا دعاګان زموږ په حکم قبول کړي ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي ینادونا دوی تب आवाज وکړل شي لمقت الله ناراضگی د الله عذاب د الله تعالی خفقان د الله تعالی اکبر ډیر لوی دی مم مقتکم استاسو د ناراضگینا استاسو د خفقان انفسکم چې تاسو په خپل ځان باندې دی اظهار کلا تاسو اوس خپایي کنه نو چې تاسو اوس خپایي چې کله تاسو ته ایمان وروړو دعوت درکو هغه وخت تاسو نه الله تعالی په تاسو ډیر خپاو هغه وخت ډیر خپاو هغه تاسو منل نه او تاسو مله د مینې نه ډک الفاظ چې کله ته د الله نه فرمانی کوي نو الله په ډیر زیات خپکیږي او تا ته خپکیږي الله ځکه چې الله فرمایي چې مم مقتکم انفسکم اذ تدعون کله چې تاسو را بلل شوي ال ایمان ایمان طرف ته فتکفروا نو تاسو انکار کوو نو دا نن چې ته په ځان څومره خپای نو تاسو کله به دا فرمانی کوله الله هغه وخت ته نه دینه زیات خپکیدو خو تا نه منله دا د بار بار ولی شو دا د وخت نه کې خودو قالوا ذيب اوئی ربنا اے رب زمونگا امتنا تا مونگا ملکلو اثنتین ذکرتی و احییتنا او ژوندۍ دکړو مونگا اثنتین ذکرتی فاعترفنا بس مونگا اقرار وکړو بذنوبنا د خپل گناهونو فهل نو آیا الی خروج بهر د وتلو د جهنم نا من سبیل تشتدلارا ست طریقه چې مونږ د جهنم نه وځو دا تاسو لګه زما کوشش وی چې الله تعالی تاسو پوي کی
الله تعالی دې مونږ ټول د خپل هغه د تقوا هغه کیفیت مونږ کې پیدا وکړي کچېری تاسو دا تصور کوي چې داسې وړه غونډه کوټه ده او هغه بس باندې بند شوی ده او تور تیار ده او دومره سزا لاره راکې چې بس ته پويږي بس نو د هیڅ نه وایم الله وایي چې وسم دومره دا چې ته صرف ته پويږي نو موږ به دا برداشت کړی شو انده به قابل برداشت موږ د پاره موږ چیلم نه برداشت کوو غلان کې څومره لوی وي باقي خوراک کمی باقي کې لوکود همي باقي خبره اترې وغیرہ د هر څه وي هغه به موږ نه شي برداشت کولای او چې دا قبر کې مال راځي او بیا قبر څه کوي الله فرمایي چې کله دا جهنم ته ورواچول شي او دې بیا وایي چې الله څه خبره شته چې موږ وځو یعنی څه داسې طریقه شته چې موږ وځو لکه موږ دنیا کې گیر شو پیسې لګاو سفارش کوو طاقت لګاو زور کوو کنه اخر برداشت کو چې اخر خبوزما اخر خبوزما نو الله فرمایي چې سشته لاره دی بوای نو الله جواب ورکړي ذالکم امدغه تاسو لپاره بانه زکه هغه اذا هر کلا دعي الله چې بلل بشو الله تعالی وحده یوازې کفرتم نو تاسو انکار کوو دا غینا و ان یشرک او کچری شرک وکولای شو به الله سره تؤمنون هغه خبره به منل بیا هغه باندې بیا یقین کوو فالحكم لله بس فیصله الله د پاره دا العلی ډیر اوچت الکبیر دی لوی شان ولده هو الذي له غزات يريكم چې خای تاسو ته آیاتی خپل نشانه وينزل او نازل لكم تاسو لپاره من السماء اذ اسمان رزقا رزق روزي وما يتذكر ونسيت قبل الا من اغسو ينيب چې هغه رجوع کوي الله ته فدعوا الله بس تاسو راغواړي الله تعالی مخلصین خالص کون کی شی له هغه د پاره الدين د عبادت د ژوند ټول ولو کرہ الکافرون اگر کبد لگی دا خبره په کافرانو رفیع الدرجات هغه اوچت درجو ولده ذل عرش مالک د عرش ته یلقي الروح اچي روح د درونه مراد وحیدا وحی من امره بخبل حکم سرا علی من فاغشا من یشاء او چغه غوړي من عباده د خپل بندگانو نا لینذر د پاره چغه او یری د دې ذریعہ سرا چې او یری یوم الطلاق د ورځې د ملاقات نا دا ورځې د ملاقات نا یومهم پکم ورځې هم چې دوی بارزون اخکار بوي بهر براوزی واضح بوي لا يخفى پټ بنوي علی الله تعالی باندې منهم د دوینا شیء انز شیء لمن الملك اليوم نو لا بوای چا د پاره باد شهیدان راضی بیا الله فرمای لله الواحد القهار الله د پاره دی چې یو هم دی او غالب هم دی اليوم ننرضي تجزا بدل کولې شي کل دا بدل باور کولې شي کل نفس هر یو کستا بما کسبت دا عمل چې دکړي وي لا ظلم نشت ظلم اليوم ننرضي ان الله بشکل تعالی سریع الحساب زر حساب غستون کړي وانذرهم غیر ور کدویتا یوم الازفه ورځ د نږدېنا ازفه نږدې ته ویل کیږي هغه ورځینا چې نږدې ده ازل قلوب قلب چې زړونه لدل حناجر نږدې شي تر خپل پورې حنجرات دي ته ویل کیږي دې ته براشي کاظمینا ډک بوي د غمنا مال ظالمینا نبوي ظالمانو د پاره من حمیم څوک دوست ګرم ولا شفیع ان سفارش کوون کې یطا چې خبره اومنل شي یعلمو دې پوهیږي خائنۃ الاعین په خیانت کولو د سترګو یعنی په د سترګو کې چې دا کس داسې موږ اشاره نه کوو بلته په دې مله خبر دی پوهیږي دین مولا تعالی خبر دی او یاد سترګو نور ګناهونه هغه تر ګناهونه قتل الله دې موږ ګناهونه معاف کړي وما تخفي او هغه چې پټي الصدور سینه والله ولا تعالی يقضي فیصله بو کی بالحق بانصاف سرا والذین کسان يدعون جدوی ربلی من دونه سوا الله تعالی لا يقضون دوی فیصله نشي کولای به شی ان هیڅ شی د الله مقابله کې دوی چانه امداد غواړي هغه هیڅ فیصله نشي کوي ان الله بشکل تعالی هو السميع مغ اوریدن کې ده البصیر اوریدن کې هم ده اولم یسیروا ایدوین دی ګرځیدلی فی الارض بزمکه کې فینظروا چې دی وګوري کیف چې څنګه کان شو عاقبت الذین انجام دا خلقو کانو چې دوی اقو اغوی من قبلهم دین وړاندې کانو هم اغوی اشد ډیر سخت منهم د دوی نا قوتن پطاقت کې واثارا او په نشانو کې فی الارض بزمکه کې یعنی دا غي باقی مانده نشانه هم
فاخذهم الله بسني والله تلاغوا بذنوبهم باغي بسبب د گناهونو د اغوي وما كان او نو لهم اغوي د پارا من الله اذا تعالی من وقت تخلصون کې څوک بچ کون کې ذالک ذا بانهم زکچدوی كانت تأتیم ودوی بچرات لل بدوی تا رسولهم په عمران د دوی بالبينات بخار نشانات سرا فكفرون دي انکار وکړو فاخذهم الله بأني والدوی الله تعالی انه بشکها قوي ذرور د شدید العقاب سخت سزا ورکون کړي ولقد بتاکی سرا ارسلنا منغرا لګلو موسی علیہ السلام بیااتنا بخل نشانات سرا وسلطان مبین او په دلیل خار سرا الى فرعون طرف تمرا لگلے هو حامان تا وقارون تا فقالوا دی اولی موسی علیہ السلام په خلاف ساحر جادوگر دے کذاب دروغجن دے فلما بهر کل جاءهم چراغ دویتا بالحق حق خبر سید من عندنا زمون طرفنا قالوا دی اولی اقتلوا مړی کوي وی وجنی ابناء الذين زمن د اغه خلق امنوا چې مؤمنان دي معه د سرا واستحيوا او ژوندۍ پرېګ دی نساءهم خدید دوی وما كيد الكافرين او نه د چل د کافرانو الا مگر فی ضلال په گمراهی کې نه ناکام وي اخر انجام وي ناکامی وي د دوی وقال فرعون اول فرعون ذروني پرېګ دیما اقتلوا جزمر کما موسی علیہ السلام وليدعو او دې او غوړي رب خپل ان دې مان خپل رب خلاص کی دې وای کنه چې ما رب دې مان خلاص کی بیا انی بشکز اخاف یریگما ان یبدل چې دې په بدل کی دینکم دین دستاسو او ان یظهر یا بخکار کی دې فی الارض پسمکه کی الفساد فساد ان دې دهشتگردی کوي وقال اول موسی علیہ السلام انی عذت ما پناه غستدا بربی فقل رب سرا وربکم او جغار بستاهم دے من کل متکبر ده هر یو کبرجن کبر کون کنا لا یؤمنو ایمان نه راوړي بیوم الحساب اورته د حساب باندې یعنی هغه چانا چې هغه ایمان نه راوړي اورته د حساب هغه نه ما پناه غستدا د الله په ملګری سرا وقال اولی رجل یو سړی او د موسی فرعون په دربار کې او د فرعونانو او پر رسول موسی علیہ السلام باندې ایمان راوړو دا غو تفصیل دی دلته وقال اولی رجل یوسلی مؤمن چې مؤمن وو من آل فرعون د قوم فرعون نو یکتمو چې پټ کړي وو ایمان خپل دلته بیا ښکارا کو اوس پر دې پټ ساتلو اتقتلون رجلا آیات اسمر کوي دا یو سړی ان یقول چې غوای ربي الله چې رب زما الله دې دا الفاظ در رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ویلو اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وکیا داوا چې رسول الله بخاری شریف کې دا واقعا اروى ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مان یو وری عبد الله بن عمر بن عاص پختنه وکړه چې مکه کې پتا سو باندې ټول نه سخت ورځ کم و ان دې سختیانه د کافرو طرف نه داسې سخت ورځ حال راته وایا ویو علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حرم کې منځ کو او په دې وخت کې عقبه بن ابي معيط راغې او دغه د سیولینه اونیو او بیا پکې صادره پکې واچول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماره کې او هغه صادره ورته داسې تاو کو او بیا کوشش وکړي چې د ماری ماته کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او په دې وخت کې رسول هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه په دې وخت کې دغه خبر او کړه بار اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله آیات تاسو مړ کوي هغه سړی چې هغه وایي چې رب زما الله دې بس په دې خبره تاسو هغه مړ کوي او هغه باندې سکی ورکړلو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه هغه ظالم لري کړو نو دا هغه الفاظ دي چې کوم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ادا کړیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جی هغه ته پورې پټ شوی صرف ته اطلاع کړو جی وقد بدا کی سراجاکم دراوړي دي تاسو ته ان د موسی علی السلام راغله د تاسو ته بالبينات بخار دلائل سرا من ربکم تاسو در طرفنا و ان یکو ان ک تاسو د خبره نه منئ و ان یکو او کدی وی کاذبن دروغجن کده دروغ ویلی وی فعليه كذبه نو په د باندې ده ګناه د دروغ ده ان کده دروغجن وی نو ګناه په همده نو تاسو بیا ولې خپایي د خبره ومنه کدا دوی د دروغجن نو ګناه په ده تاسو ته نقصان نه رسوي
و ان یکو او کچری دیوی صادقا رشتینه یوسبکم نو برسیگی تاسو ته بعد دنا الذی هغا ان غازا یعیدکم چې تاسو سره وعده کولې شي ان کده به رښتیا وي او تاسو کوم عذاب نه دی یری او تاسو اونم منلا نغه بدل تورسیږي هغه کې به تاسو راګیر شي ان الله بشکل تعالی لا يهدي هدایت نکي من هغه چاته هوا چې هغه مسرف حد نتیری دن کې وی کذاب دروغجنوي یا قوم زما قوم لكم الملك تاسو لپاره بادشاہی دا اليوم نندرزي ظاهرین تاسو غالب ای فی الارض بسمکه کې فمن ينصرنا سوق د چې مدد بو کی زما من باس الله د عذاب د الله نه ان جاء انا کچر راشی پمږه قال اولی فرعون ما اریکم زنه قیامت تاسو الا مگر ما هغه ارا چې زه بخپل ګورما وما اهدیکم او زنه قیامت تاسو لارا الا مگر سبیل الرشاد غلار برابر زتا سسی خلار خیمه زما خبرو مونږ خیر خوای مستاسو او تاسو امن جوړو ما وغیرہ وغیرہ وقال اولی الذي اغسری آمنت ایمان روڑے او یا قوم ازما قوما انی زشیما اخاف یریگما علیکم بتاسمان مثل یوم الاحزاب بشاند په مثال د هغه ورځې چې هغه ورځ په ډلو باندې اډلې کمی وي مثل د ابي قوم نوح بشاند صورت حال د قوم د نوح علی السلام وعاد او د عادیانو وثمود او د سمودیانو والذین واقسام من بعدهم چې دین اورستو څنګه چې الله هلاک کړو د څه تاسو الله هلاکی هغه نه یریګم زه وما الله ان تعالی یرید چې اراده لري ظلم کول للعباد وبندگانو ويا قوم ازما قوم انی بشکز اخاف یریګم علیکم پتا سبحانه یوم التناد هغه ورځنا چې باغی کې بچی وي ورځ د چغو قیامت ته اشاره ده ورځ د فریادونو یوم باغ ورځ تولونا تاسو بواړه ولې شي مدبرین شا طرف ته تخریب شا طرف ته مالکم نبوی تاسو د پاره من الله د الله نه من عاصم تو بچ کون کې ومن یضلل الله او ذو چې گمراه کی الله تعالی فما له بس نشته د پاره منها څوک لار خون کې ولقد بتا کی سر جاءکم راغله او تاسو ته یوسف علیہ السلام من قبل دین مخکی بالبينات بواضح نشانو سره فما زلتم بس همیشه وي تاسو په شکن په شک مما اغنا جاءکم به چې هغه راوړې او تاسو ته یوسف علی السلام او د موسی علی السلام تقریبا 200 کاله مخکیو او د دې خبره او د دې واقعې دې ته یاد وي نو دی وجنه هغه یادونه او هغه دوی خپل پیغمبر به هم غواړي ناغه خبرم تاسو نو من لیدې ورته وایي حتی ترغه وخت پوری اذا هر کلا هلاکا چې هغه وفات شو قلتم نتاس اولی لن يبعث الله چې بیا به هیڅ کله راغونه لګي الله تعالی من بعده ورسد دنا رسولا پیغمبر بل كذلك هم دغرنګ یذل گمراه کوي الله ولا تعالی من اغتوک هوا چې هغه مسرف حد نتیریدون کوي مرتاب او شکون کوي الذين كسان يجادلون جګړه کوي فی آیات الله د الله تعالی آیاتونو کې یہ بغیر سلطان بغیر څه دلیل نه آتاهم چراغلی وی دوی تا کبر مقتن ډیر لوی ګناه ده ډیر لوی دنه خواخی خبره ده عند الله د الله په نسبت باندې او عند الذين عبدوا خلق په نسبت امنوا چې مؤمنان دي كذلكم دغرن يتبع الله مهر لګي الله تعالی على كل قلب متکبر جبار فهر یزړه هغه متکبرن چې هغه تکبر کوونکی وي جبار او سرکش همي وقال فرعون اول فرعون یا حمان اے حمانا ابن لی جوړ کې ما د پاره صرحا یومهل لعلی دې د پاره چې ابلغو ورسه کما اوخه جما الاسباب اغلارتا اسباب السماوات اغلار د اسمانونو فاطلع بیازو ګورما الہ موسی علیہ السلام معبود موسی علیہ السلام وانی وبشکذ لازنه گمان قوم بد باندې یعنی موسی علیہ السلام باندې کاذبند دروغجن چې کني دې دروغ وای وکذالک هم دغرنګي زینا خستشول فرعون د پاره سوء عمله بدد عمل وصد او من کړی شو د عن السبيل د سمیلارنا وما كيد فرعون او نو چلونه د فرعون الا مگر فی تباهی کې
وقال اولی الذي اغسری آمن چې ایمان راوړیو یا قوم زما قوما اتبعوني زما خبر امنی اهدکم زبو خیم لا تاسو ته سبیل الرشاد لار د برابرۍ. یعنی ګوري کنه آیت نمبر 39 کې 29 کې نه وشتم کې د فرعون خبره وا چې ما خبره ومني او د موسی علی السلام د ملګری خبره یا قوم ازما قوما انما بشک خبر ادا د بل نه دا هذه الحیات الدنیا د ژوند د دنیا متاع دا سامان ده ان لک عارضی وان الاخرته وکن اخرت هي دار القرار او مغزه د آرام ده. من عاملا سوچ عملو کی سیئتن بد فلا یجزا نو بدل منشی ور کولای دتا الا مثلها مگر پشان دهغه ان مغمرا. ومن عملا سوچ عملو کی صالحا نیک من ذکرن سړینا ان کا سړی وی او انثى او یا کزنانوی وهو او اغا مؤمن وی فاولئک بسنده کسان يدخلون الجنه داخلي کی بجنت يرزقون رزق ورکول شي دوی ته فيها بد جنت کی بغیر حساب به حساب به کتابا ان ډیر ويا قوم ازما قوما مالی تشوی دی ما د پاره خبر ده ادعوکم جزراو غړم تاسو ال النجات طرف ته خلاصی طرف ته وتدعونني او تاسو رب لیما ال النار اور طرف ته. یعنی ما ګورې چې تاسو خلاصو ما نجات را غواړم او تاسو نو ګورې چې تاسو ما را غواړئ اور طرف ته. تدعونني تاسو بلیما لاکفر دې لپاره چې انکار وکما بالله تعالی نا واشرک به او ذ شریک جوړ کما اغسرا ما هغه لیس چې نشته لی ما سره به باغ باندې علم وانا او ذ ادعوکم راغوړ متاسو ال العزیز الغفار اغه چا طرف ته شغا زور دې الغفار او بخنه کون کې دې لا جرم شک نشتا انما بشک خبر ادا د بلنه دا تدعونني چې تاسو راغواړئ ما الیه هغه طرف ته لیس له چې نشتا هغه د پاره دعوه بلنا فی الدنیا په دنیا کې ولا فی الاخرته او نه په آخرت کې وان او بشک مردنا مونږ ته واپس لګي واپس بشو الی الله الله طرف ته وان المسرفین او بشک حد نتیریدن کی هم دوی به اصحاب النار ملګری د اور وی فذتذکرون بزرد چې تاسو بیات کوي ما هغه اقول لكم چې زه وایم تاسو ته وافوض امری الى الله او ذس بار ما خپل معامله الله تعالی ان الله بصیر بالعباد بشکل تعالی ګوري بل بندگانو باندې بنا د خپل بندگانو دا خبره وا وافوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله بس بچ کو دی الله تعالی سیئاتی د سزاګانو د شر ما ده غنا مکرو چې د لپاره چل جوړ کړي وحاقا او راګیر قلب آل فرعون فرعونانو یعنی فرعونان راګیر کړ سوء العذاب غصف عذاب النار اور ده دا آیت د عذاب قبر باندې دلیل ده او چام چې عذاب قبر باندې لیکل کتابونه یا بیان کړي ده نو دا آیت خاص دغه لپاره دلیل دی. النار اغور يعرضون چې پیش کوله بشي عليها باغه باندې غدوون سحر وخت وعشيا وماقام ويوم باغورتي تقوم الساعه چې وبدر ول شي قائم بشي قیامت ادخلوا نبي بدت اول شي داخل شي آل فرعون اي فرعونانو اشد العذاب سخت عذاب تا ان غنه مخ کې بدی سحر او ماقام دی ور طرف ته پیش کول شي او بیا به چې عذاب راشي نه قیامت په بنیاد باندې فیصله وشي د عذاب بیا به دی واچول شي وای ظهر کلا يتحاجون چې دوی به جګړه کوي په النار په اور کې فیقول بیا بوای الضعفاء او کمزوري للذین او خلقتا استكبروا چې تکبر کړو ان كنا بشکومغا لكم تاسو طبعا چې خبرو منلا فعل انتم آیاتاسو مغنون لری کول شي ان زمغنا نصیبا برخه من النار د اورنا موږ تاسو دنیا کې خبره منلې وا نو نن موږ لغون اور لری کول شي قال الذين ابو يغكسان استكبروا چې تکبر کړو یعنی مشران ان بشکمغا كل فيها طول يبدي اور کې یعنی کله کول مشن ځان به ولر کړو نو تاسو نه چلري کو ان الله بشکل تعالی قد بتاکی سرا حکما فیصله کړی دا بین العباد من بندگانو کې وقال الذين او ابو يغكسان في النار جبور کې دي لخزنه جهنم نگهبان جهنم یعنی غ پرشتي د جهنم ولوتا
ادعوا راو بلی دعاو کئی ربکم در رب خپلنا یخفف چې کم کی عنا مونږنا یومن ننرضی من العذاب د عذابنا لکتا سورته دعاو کئی چې الله زمونږ د عذاب لکم کی قالوا دی بور تویدا فرشتي اولم تکو آیا نو تاتیکم شراتل بتاستا رسلکم پیغمبران دی تاسو بالبينات بواضح نشانات سرا قالوا دی بوئی بلا ولنا قالوا دی بوئی فدعوا بس دعاو کی راو غړی کم وما دعاء الكافرین او نه د دعا بل نه د کافرانو الا فی ضلال مگر په گمراه تباہی کې گمراهی کې ان بشکمونگا لننصرو خامخا مدد کو رسولنا دخل پیغمبرانو والذین او هغو کسانو آمنو چې مؤمنان دي فی الحیات الدنیا پژوند دنیا کې ویوم او په هغه ورځ یقوم الاشهاد چې او بدریږي گواهان او دا د الله تعالی ډېر د مینې نه ډک آیتونه دي په دې کې د حوامیمو کې منځ کې خبره بیا د مینې خبره بیا منځ کې خبره بیا الله مخکې موږ تاسو ته اعلان کړی دی چې زه په هغه ورځ تاسو سره مدد کوم چې خلک ودرېږي گواهان او شهادت به پیش کیږي کنه په یو بل باندې چې ماده ته دعوت ورکړی او د منلې نه الله وايي موږ به الګ تاسو سره امداد کوو او په دې ژوند د دنیا کې هم امداد کوو پیغمبرانو خپل سره او مؤمنانو سره یوم په هغه ورځ لا ينفع چې فائدہ بنه ور کوي الظالمین ظالمانو ته معذرتهم دا غي بهانه ولهم او غوید پاره اللعنت لعنت ده ولهم او غوید پاره سوء الدار زید ډیر خراب کور ډیر بدتر سو من بد او دار من کور ډیر بد زید اغوی ولقد بتاکی سرا آتینا منغور کل موسی علیہ السلام ته الهدى هدایت واورثنا او منغور ورثان جوړ کل بنی اسرائیل الکتاب د کتاب هدن هدایت و ذکر او نصیحت لاولی الالباب د عقل خوندانو لپاره فصبر بس صبر کوا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي بس صبر کوا ان بشک وعد الله وعد الله تعالی حق رشتنی دا واستغفر او بخنه غواړه لذنبک د خپل ګناه وسبح او باقی بیانوا بحمد ربک ثنا صفات رب دستا بالعشی والابکار مقام سحر رسول الله صلی الله علیه و سلم تعالی دلتم فرمایي او هغه خپل حدیثم دی بخاری او مسلم کې دغه حدیث دی متفقون علیه حدیث ته چې زپ اورځي کې او یا کرتا او یو حدیث کې دی چې او یا کرت نصیحت ز الله تعالی معافي غواړم استغفار غواړم نو چې کله دی پیغمبر دا کیفیت وی او هغه ته دا مونږ تاسو ټول ایمان دې چې هغه معصوم دی په دې باندې او هغه تم دا خبره پته دا ایمان دی چې زه معصوم یم او ما نه ګناهونه نه دي شي هغه باوجود نه مونږ ته څومره بیا وکړ پکار چې انسان په هر وخت کې د الله تعالی نه معافي غوښتون کوي او هر وخت د الله تعالی یاد ساتون کوي په خپل باندې هم په ځړ کې هم او په عمل کې هم الله تعالی دې موږ تاسو کېم دغه رنګي ان الذين بشکا کسان یجادلون چې غي جګړه کوي فی آیات الله د الله تعالی آیاتونو کې بحثونه کوي د الله آیاتونو مراد نه ده چې کنه په دې جګړه کوي چې د آیات الله دی او کنه ده لکه مثلا د آیات موږ ویل دا ده کنه نه آیاتونو نه مراد ده الله ویل دي سود مخوره احل الله البيع وحرم الربا او دې پکې بحثونه کوي وینه دا حلال ده او دای حلال ده او دای حلال ده موږ دای بلډل وای حرام ده او نه حلال ده دوی حرام ده او نه حلال ده دا جګړه ده دوی وای چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نور دې ژوندې ده او اوري او رسیږي وغیرہ دا نور وای چې نه اوري او الله تعالی اوري الله تعالی مشکل کشا ده الله حاجت روا ده او نه دا ټول جګړه ده په دې کې روانه هم دا غرنګي حلال او حرام باندې جګړه روانه ده ټول یعنی الله حکم یو شان دي د الله تعالی آیتونه او احکامات او دې د الله د احکاماتو نه بل شان دي کوي او بیا په دې باندې بحثونه کوي بیا په دې باندې جګړه کوي یا تا مجبوري په دې باندې د بار آیتونه راځي چې هغه باندې تاسو پوي په دې باندې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه آتا هم چې راغلي وي دوی ته ان یعنی نشتا فی صدورهم د دې پزړونو کې الا کبر مگر غرور ده ما هم چې ندی دوی به بالغیه رسیدون کی هغه تا فاستعذ بالله بس پناه غواړه په الله سره انه بشکها هو السميع البصير او مغه اوریدون کې ده اولیدون کې ده لخلق السماوات پیدائش اسمانونو والارض او دزمکه اکبر او ډیر لوی دی من خلق الناس پیدائش د خلقنا ان کتا سوې چې دا پیدا کوي بیا څنګه نو تاسو لکه ځان ته وګورئ به دي غرونو اسمانونو د اسمکه دا ټولو د کائنات ته وګورئ بیا به د کائناتو کې د لوی نظامونو ته وګورئ دا ډېر ګران دي او کستاده پیدا کول ډېر ګران دي دوباره
استاد پیدا کول دوباره چې الله یې ورکړي دي څه ګران دي الله تعالی دا وما يستوي الاعمى او ندي برابر لون والبصير او لیدونکو والذین او هغه کسان ایو آیت میں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقونه نه پوهیږي وما يستوي او ندي بر وما يستوي الاعمى او ندي برابر لون والبصير او لیدونکو والذین وغسان امنوا چې ایمان راوړي وي او عملوا الصالحات او عمل وکړي ولل مسیء او نه اغبدکار د بدو کارونو کوونکې قلیلا ډیر لګ ما هغه تتذکرون چې تاسو نصیحت قبل وای ان ساعه بشک قیامت لآتیه راتون کړي لاره بشک شوب نشته فيها باغی کې ولکن لیکن اکثر الناس اکثر د خلقنا لا یؤمنون ایمان راوړي وقال اولی ربکم رب استاسو ادعونی رو غړی ما استجب لكم ذ قبل ما استاسو دعا بیا څومره د مینې ډک آیات ده اما تاسو د قران کریم ناویانی دا حوامیم وقال ربكم اولی رب استاسو ادعونی رو غړی ما استجب لكم چې ذ قبول لكم استاسو دعا جواب درکم تاسو ته ان الذين بشکا کسان یستكبرون چې غیلوی کوي عن عبادتي زما د عبادت نه د مراد زما د دعا نه ما تعجزینا کوي ما سوال نه کوي ځان کبر جنګړي غواړي نه سيدخلون زرد چې داخل بشي دوی جهنم په جهنم کې داخرين ذلیلا ختی سر ولا ذلیلا الله ولا تعالی الذي اله غزات جعل چې جوړ کړی دا لكم تاسو د پاره الليل شپه لتسكنوا دې د پاره چې تاسو آرام حاصل کړئ فيه پغې کې والنهار اورذا مبصرا رڼا ولا روخانا ان الله بشکل تعالی لذو فضل خاوند فضل دی علی الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون شکر نه ادا کوي ذالکم الله دا الله دستاسو ربکم چې رب دستاسو خالق پیدا کون کې کل شیء د هر یو شی ده لا اله الا هو نشتبل کا ساز مددگار معبود الا مگر هو اغد ان اغنا علاوه بل نشتا فانا تؤفكون بس کم طرف ته تاسو اړولي رواني كذلكم دغرنګي يؤفكو اړولي روانو الذين اكسان كانوا جو اغوي بآيات الله د الله د آیاتنا يجحدون چې انکار کوي الله ولا تعالی الذي غزات جعل جوړ کړی دا لكم الارض تاسو پر ازمکا قرارا زید آرام والسماء اسمان بنا انشد وصورکم او صورتونه جوړ کول تاسو د پاره فاحسن نو خسته یکل صورکم صورتونه دستاسو شکلونه دستاسو ورزقکم او رزق در کو تاسو ته من الطيبات د پاکو سيزوننا ذالکم الله دستاسو الله دې ربکم چې رب دې دستاسو فتبارك الله بدر برکت ولد الله تعالی رب العالمین چې رب دې جهانونو هو الحي الله غده هو اغده الحي چې ژوند دی لا اله نشتبل معبود الا هو مگر هغه ان سوا د هغه فدعوه بستاس عبادت کوي اغتا مخلصینا خالص کوي مخلص شي له اغد پارا الدين عبادت ان اغتا په عبادت کې خالص شي شرک نه کوي بل څوک پکې شریک نه کوي الحمدلله ټول تعریفنا الله تعالی د پاره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات ده قل ورته وایا انی ذچما نهیت من کړه شو ما ان د دینا اعبد الذین چې خبر امنه ما دغه کسانو تدعونا چې تاسو رب لئی من دون الله سوا د الله تعالی نه لما هر کله جاءنی چراغ لماتا البینات واضح نشانه من ربی زما درب طرفنا و امرت ما ته حکم کړی شوی ان اسلم دا چې زه تابعدار شمه لرب العالمین رب العالمین ته پروردگار د عالمونو ته هو اغا الذي غذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا ثم بیا من نطفه د نطفینا ثم بیا من علقه د وینې د ټوکړینا ثم بیا یخرجکم روباسی غتا صوت فلن ماشوم ورکوټه ثم بیا لتبلغوا تاسو ورسیږي اشدکم ځواني خپلتا طاقت خپلتا ثم بیا لتكون شیطا شيوخا بډغان
ومنکم زنستا سنمن اغسوک دیو توفا چی مرشی من قبل مخید دینا ولتبلغو او چی تاس اورسیگی اجلن اغنیتی مسمن مقررتا ولعلکم او دید پارا چی تاس تاخلون اکرنکار واقلی هو الذی علاہ غزات یحیی ججوندی کول کئی ویمیت ومر کول کئی فاذا بهر کلا قضا چې فیصلو کی امرن دیوکار فانما بس بشخ خبر دا بل ندا یقول هو ای له غکار تا کن چوش فیکون بس اغوشی الم ترى آیاتان دی کتی دلی ال الذین او خلق تا یجادلون چې جګړه کوي فی آیات الله د الله پایتونو کې ان یصرفون چې کوم طرف ته اړولې دي دوی روان الذين كسان كذبوا چې دروغ وګڼل بل کتاب کتاب تا دروغ نسبت یو کو کتاب تا وبما او په هغه سبانه هم دروغ ویلي ارسلنا چې مونږ را لګلې دي به باغ سرا رسولنا پیغمبران زمونږه فسوف يعلمون بذر زرد چې دي ته پته ولګي ډیر ضرب دي پويشي ازل اغلالو اس په دې وخت کې ان هر کلا الاغلال د توقنا فی اعناقهم د دې په سټونو کې بوي والسلاسل او زنجیرنا یسحبون چې دوی په کې راخلې شي دوی په کې را چړولې شي داسې فل حمیم په ګرم اوبو کې ګرم اوبو طرف ته ثم بیا فی النار په اور کې یسجرون دوی بسو زولې شي الله دې تاسو بچ کی ثم بیا قیل اویل بشی لهم دویتا اینما کنتم تشرکون شرط دی کنتم چې وای تاسو تشرکون چې تاسو بشرکو ما سربم شرکول تشول اغا من دون الله سوا د الله تعالی قالوا ذيب او ايد ولمغنا ورخشل عنا زمغنا بلکې لم نكن نومغا ندعو چې موږ عبادت کړې من قبل دین مخکې شیئا د شي یعنی بیا به منکر شي كذلك هم دغرنگی یضل الله گمراه کوي الله تعالی الکافرین کافر ذالکم دا پدی وجه چې تاسو بما بهاس کنتم چې وای تاسو تفرحون چې خوشاله دی په الارض پسمکه کې بغیر الحق فنا حق سرا وبما او بسبب ده هغه کنتم چې وای تاسو تمرحون چې غرور بم کولو لکه څنګه مرحه نغدی بتاسو ودخلوا داخل شي ابواب جهنم په دروازو د جهنم خالدین همیشه به تاسو فيها باغې کې فبئسا بدر بد مثوى المتکبرین اغه زید او خلق چې کبر کاو کبر جنو فاصبر بصبر وکا ان بشکواد الله وعد الله تعالی حق در اشتیادا فاما بس کثیر نرینکم غو خیتا تباد وزنا ان زنا عذاب الذي هغ نعدهم جمغه وعده کو دوی سرا او نتوفینک یا مونږه قبض کو روح دستا ان تا وفات کو فالینا یرجعون بس مونږ طرف ته دوی واپس شي ولقد بتاکید سرا ارسلنا مونږه استولی ورسلن پیغمبران من قبل کتان مخکی منهم دوینا من اغدی قصصنا چې مونږه کیسه بیان کړل علیک تا ومنهم او دنا دوینا من اغدی لم نقصص چې مونږه کیسه نه بیان کړی علیک تا وما كان لرسول او نشتای چې پیغمبر د پاره ان یاتي دا چې راوړي بیااتن تنخا الا باذن الله مگر په حکم د الله فاذا بهر کله جاء چراغ امر الله حکم د الله قضیان فیصله وکړي شي فیصله وکړي شو بالحق په انصاف سره وخسرا او توانیان شول هنالک په دغه ځای کې المبتلون اغه باطل خلق دروغن خلق الله الذي غزات جعل چې جوړ کړل لكم تاسو لپاره الانعام ساروی جوړ کړل تاسو لپاره ساروی لترکبوا دې لپاره چې تاسو سوار شي من هد اغینا پزنو ومنها او زنا تاکلون تاسو خوراک کوي دا غوینا د خوراک نه اومغه ساروی دي لکه ګډي بيزي علی الاول غوخه فريتي او د اغینا خوراک یې لکه پي مستی شو دې کچھ وغیرہ ملای ولکم تاسو لپاره فيها پدې سارو کې منافع او فائدې دي نورې ولتبلغوا او دې لپاره چې تاسو ورسیږئ علیها پدې باندې حاجتن خپل حاجت تا فی صدورکم چې تاسو پسې نو کې ده وعليها او پدې سارو باندې وعلى الفلك او پکشتیانو باندې تحملون تاسو سوار کولې شي سوريږئ باغې ويريكم او خای تاسو د آیاته نشانات خپل فاي بس کم یو ان د کمی وی آیات الله نشانینا تنکرون تاسو به انکار وکئ افلم یسیروا آیات دوی ندی ګرځیدلی فل ارض پسمکه کې فینظروا چې دې کتلی وې کیف کانا چې څنګه او عاقبت الذین اخر انجام د خلکو
من قبلهم چې دین وړاندې وو کانوا او اکثر ډیر منهم دا غوینا واشد او ډیر سخت قوتن په طاقت کې واثارا او په نشاناتو کې فل ارض پسمک کې فما اغنا بس لری نکړو عنهم دا غوینا ما كانوا عملنا چودوي یکسبون چې کول وي فلما بهر کلا جاءتهم چراغ الاغوی تا رسلهم پیغمبران دا غوی بالبينات بخکارا و نشانات سرا فرحون خوشال بشل بما باغسبان دي عندهم جاوي سردي من العلم علمنا وحاق بهم اور اگیر کل دوی ما حق عذاب کانو جودوی به اغیب اور یستهزئون چټو کی کولی یعنی پیغمبر مخالفت وکړو سب چې دی سره د پیغمبر په مقابله کې په اغیب خوشاله شول او اغیب باندې مطمئنو فلما بهر کلا راو چې دی اولیدل واسنا عذاب زمغا قالو ندی اولی آمنا موږ ایمان راوړې دی بالله بالله باندې وحده چې یو دی یعنی ورست داغه نه چې عذاب اولیدل وکفرنا او موږ انکار وکړو بما دهغنا كنا چې موږ به اغه پوری یعنی اغا مشرکین چې شریکول ما الله سره فلم یکو ينفعهم بس نبوی نجدی چې فائدہ بور کی دوی تا ایمانهم ایمان دوی لما هر کلا راو چې دی او قتلوا باسنا عذاب زمغا سنت الله دا طریقه د الله تعالی التي ها قد بدا کی سرا خلق تر شوی دا طریقه فی عباده د بندگانو کې یعنی هغه چې ایمان نه راوړي او بیا چې الله هغه وخت ایمان راوړي چې کله عذاب وګوري ایمان خو نه قبليږي دا طریقه الله تعالی مخکنه جاری کړی دا وخسرا او توان مندو هنالک بدغزه کی الکافرون کافر الله الرحمن الرحیم سوره فصلت یا حامیم سجده دواړه نمونه دي دا او د شان نزول کې یو واقعه ده هغه خدا عمره د حوامیم یو بیان دی یو مضمون دی بس هغه هر وختیات ساده تاسو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک کې د خپلو کې مشوره وکړه چې دغه سړی خو د قران کریم خلکو ته ورسو او خلک دینه متاثر کیږي او خلک منی او خاص کر نوجوانان او د اثرناک خبره ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق په دې باندې دلیل ده نو څه داسې طریقو کو چې د کار نه منو نو په دې وخت کې عتبہ ابن ربيعه چې کوم هغه ویل چې سې والزم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل ملاويږي او زه ان شاء الله داسې دلیل به غته بیان کما او داسې خبره به غته وکما چې هغه زما خبر اومني او د خپل کار نه هغه منشي چنانچه لاړو او دا ټول ته په انتظار کې ناشتي په بیت الله کې او دې چې کله لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه چې ګوري دا خلک ته په مشکلاتو کې واچول او ته قران وایي او وایي چې دا خلک برا ژوند کیږي وغیرہ وغیرہ ته خبره چې هغه کوله اتمنه چې هغه پویدو او موږ خبره هغه وکړه نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته خاموش ټول خبره واوریده چې کله خبره واوریده بیا ورته فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبره ختمه شوه وای او ختمه شوه زما خبره وای او زما خبره واوره نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د حامیم سجده دا تلاوت وکړو هغه ځای ته ورسید رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم د سجده ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده وکړه او دیم به اختیار سجده وکړه دوم او دې بیا وای چې زه پوه شم پیغمبر اسلام ته وایي چې زه پوه شم ما دا بس پته ولګیده نو واپس راغی نو دلته د مکه قریش ورته په انتظار کې ډېر شدت سره چې دې براشي نو ډېر موږ د سوال جواب راوړي او خبره به د خوشحالي وي وغیرہ نو چې کله راغی نو لری نه دی اولیدل نو ابو جهل پکې ویلي چې کمه خلی سره یا کم شکل سره چې دې تله وو او دا کم شکل سره چې دې روان دي نو ته معلومه چې دې ناکام روان دي چنانچه هغه چې راغی نو ته ویلي چې دا سره مشورې دا په خپل حال باندې پرې دي کله دا خبره صحیح وي نو دا خبره د سړی به چلل نه دی پکار او دا به تاسو لپاره فائدہ مند شي دا هغه باندې کې د آیتونه دي د آیتونه چې کوم هغه ته او رولي شي چې کوم باندې هغه پوي شو ناغه تاسو سوري بسم الله الرحمن الرحیم حمیم تنزيل من الرحمن نازل کړي شوی دی د رحمان بادشاہ طرفنا الرحیم چې ډېر مهربان دی تاسو اندازه ولګوي کنه چې دا آیتونه د کافر یو سردار اوري او هغه په دې باندې انکار کړی دی منل نه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه اوري او بیا ځي خپل نورو کافرو ته خبره کوي ناغه کیفیت لکه مخه تکي بیا د آیتونه ووري به انسان ډېر اسانه سره پويږي کتابون دا یو کتاب دی فصلت واضح کړي شوی دی آیاتونه د قرآن دا قرآن دی عربین په عربی کې دی لقوم هغه قوم د پاره يعلمون چې پوهیږي بشیرن زیر ورکونکې و نذیرن او ير ورکونکې فاعرض بس مخ واړو اکثر د دوینا فهم بس دوی لا يسمعون غوږ نګ دي قرآن ته نه اوري دا قرآن
وقالو دی وای قلوبنا چزرنا زمونگا فی اکنتن پا پردو کی دی مما دهغنا تدعونا چتیرا بلی مونگا الیه اغا طرف تا وفی آزاننا او زمونگا پا غگونو کی وقرن درنوال دے ومن بیننا او زمونگا پا منز کی وبینکا اوستا پا منز کی یعنی مونگا اوستا پا منز کی حجابن پرددا فعمل بستم عمل کوا اننا بشک مونگا عاملون مونگا عمل کون کیو یعنی تب اقبل طریقہ عمل کوا مونگا اقبل طریقہ عمل کون قلت ورته هو انما بشک خبر دا بلن دا انا ذچما بشر یو انسان ما مثلکم استاس پشان دی ما یوحا وحی کولی شی الی ما طرفتا د کمی خبره انما چې بشک خبر دا بلن دا الہکم الہ دستاسو واحد یو دے الہ واحد الہ دے یو فاستقیموا بس متوجی شي ثابت قدم شي استقامت اختیار کړئ الیه غ طرف ته سیده شي غ طرف ته واستغفروه او بخنه غړی د اغنا وویل او هلاکت للمشرکین د مشرکانو د پاره الذين غ مشرکان لا یؤتون چنور کوي الزکات زکات وهم او دی بالآخرته باخرت باندې هم دوی کافرون کافر دی منکر دی ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات وعملوا وکړنیک لهم دې لپاره اجر بدل دې دوی غیر ممنون چې نه ختمې دن کې دیغه قلت ورته وایا انکم ایت تکفرون انکار کوي بالذی دغه الله نا خلقا چې پیدا کړی د الارض ازمکا فی یومین په دوه ورځو کې وتجعلون او تاسو جوړوي له هغه لپاره اندادن شریکان ذالک امداد رب العالمین چې رب العالمین پالون کې د ټولو جهانونو وجعل او جوړ کړلا فیها پدې کې وای چې ول پیدا کړل پدې کې رواسی غرونا من فوقها د دې پاسا وبارک او برکت وای چې فیها باغی کې وقدر او مقرر کړل اندازې ولک ولا فیها باغی کې اخواتها د دې خوراکونه ضرورتونه فی 4 ایام په څلور ورځو کې سواء برابر دي للسائلین د سوال کوونکو لپاره ثم استوى متوجه شو الى السماء اسمان طرف تا وهي او هغا ان اسمان دخان يولغيو فقال نبي اولي لهاد اسمان تا وللارض ازمكتا وللارض اتيا چراشتا سدواڑا طوعا خوشالي او کرهن او یا کنه خوشال خوشالي او که خفغاني راشي راتلو کوي قالتا اولی ددوالو اسمان اوزمکی آتینا راغلم غطائعین فخوش علی سرا فقداهن نبذبیا فیصلہ اکرل اللہ تعالی 7 سماوات و اسماننا اني جوڑ اکرل و اسماننا فی یومین پدو ردو کی و اوحا اوحی اکرل فی کل سما فی کل بحر یو سما ان اسمان کی امرها قرد اغي یعنی فیصله دا غبارے کی وزینا امغه خستکلو السماء الدنيا اسمان د دنیا بمصابيح پټي وو سرا اني پستور سرا وحفظا او حفاظت د پارا ذالک دا تقدیر العزیز العلیم اندازه دا العزیز دا غزور اور بادشاہ طرفنا العلیم غبوها بادشاہ فإن بیا کشری اعرضوا دیمخواړو فقلنا بأویا انذرتکم چیز یرومتا صاعقتن د یچغنا هبتناکنا مثل پشان صاعقتی د چغه عاد د عادیان و ثمود د سمودیانو اس هر کله جاءتهم چراغ لدویتا الرسل پیغمبران من بین ایدیهم د دوی دوړانی طرفنا ومن خلفهم او دوی شا طرفنا ان هر قسم ته دعوت دي تورکلو الله تعبدوا جتاس عبادت مکوي الا الله سوا د الله تعالی نا قالوا دي اوري لو شاء کچیر غختل ربنا رب زمغا لانزل نازل کړي به ملائکتن فرشتي فان بس بشکم غب بما پاسبانی ارسلتم چرالی گلی شی یی تاسو به باغه پوری کافرون انکار کون کیو فاما عاد بزغ عادیانو فاستكبروا دي تکبروا کو فی الارض پزمکه کی بغیر الحق بنا حق سرا وقالوا او دي اولی من چې څوک دي اشد ډیر مضبوط من نظمغنا قوتن په طاقت کی اولم يروا آیاتنا ذکر دلی ان الله چې بشکل تعالی خلقهم پیدا کړی دي دوی هو اغا اشد ډیر مضبوط ته منهم دوینا قوتن په طاقت کی وکانو او دی بی آیاتنا زمغ آیاتونو پوری یجحدون چې انکار کو فارسلنا بهم غرواستول علیهم بدی بنی ریحن هوا سرسرن تیزا
فی ایام پورزو نحسات سپیرو کی فی ایام نحسات پورزو سپیرو کی نحست ولا او دغه چې مسلسل سپیچ سلی او اتورزی او شپې دوی باندې مسلسل دا سلی مسلط کړي والا تعالی لنذيقهم دې لپاره چې ورته کوم دوی ته عذاب الخزي عذاب شرمندګي فی الحیات الدنیا پښوند دنیا کې ول عذاب الاخرته او عذاب د اخرت چې ده اخذا هغه ډیر رسوا کون کړي وهم او دوی سره لا ينصرون مدد ونکړل شي واما او هغه ثمود چې سمودیانو فهديناهم نمغه هدایت وکړو اغیتا فاستحبوا نبذي خوخل فاستحبوا العما بذي خوخل العما رندواله على الهدى بهدايت باندې فاخذتهم بأوني والمنغدوي بأوني والدوي صاعقه ويچغي العذاب عذابنا الهوني سپکون کې بما كانوا يكسبون بسبب دوی تو هغه چې دوی وکول ونجينا امغ نجات ورکلو الذين او کسانو ته امنو چې مؤمنانو وکانو او دوی يتقون چې يردل پرهیزګاری وکولا ويوم باغرذ يحشروا سراجم وبکلیشی اعداء الله دشمنان د الله تعالی الى النار اورتا فهم بذوی بيوزعون تقسیم کړل شي په جمع په ډله ډله کې حتا ترغه وخت پوري اذا هر کلا ما جاءوها چې دوی راشي اغیتا شهیدانو گواہی بو کی علیهم پدوی باندې سمعهم غوونه دوی د خبره په سوره یاسین کې تیر شوی و الیوم نختم علی فاهم وتکلمون ایدیهم او خبرې بو کی موږ سره الله سنت دوی او خپې دوی نو گواہی بو کی په دوی باندې سمعهم غوونه دوی او ابصارهم او سترګې دوی وجلودهم او څرمنې دوی بما باغت باندې کانو چې دوی عملون چې دوی به عمل کو وقالو دوی او ایل جلودهم اقبلوا پستکو څرمنو ته لما شهدتم ولي گواہی ورکړه تاسو علینا په موږ باندې قالوا اغيب او اي انتقن الله چې طاقت راکړه موږ ته الله تعالی د خبرو کولو الذي هغل تعالی انتقا چې طاقت ورکړه د خبرو کل شی هر یشتا وهو هغه خلقکم پیدا کړی تاسو اول مره په اول کرته و الیه ترجعون هغه طرف ته تاسو راجم کړی شي وما کنتم تستتیرون او تاسو خپل ځان پټول نه شي وما کنتم او نو تاسو چې تاسو پټ کړی وي خپل ځان اندا چې یشهد گواہی بو کی علیکم پتاسو باندې سمعکم غوون دستاسو ولا ابصارکم او نستر دستاسو ولا جلودکم او نترمن دستاسو ولکن او لیکن ظننتم گمان کړو تاسو ان الله چې بشکل تعالی لا يعلم نبهیږي کثیرن پډیرو مما دهغنا تعملون چې تاسو کوي دې باره کې یو حدیث ته ذکر کړی دی بخاری شریف کې چې درې کسان وو لکه دی وای کنه وما کنتم تستتیرون ان یشهد دی وای دی پټول نه شي دا خبره چې کنه گواہی بو کې په دې باندې غوګونه د دوی او نسترګې د دوی نو درې کسان په حرم کې ناس وو چې دوه د قریش د خاندان وو ایو سره دوه معاهده کړی و دا درې کسان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې تازه او مضبوط او غټ سړي مضبوط ناس وو او د عقل نړاندو ایو په کې وایي چې را تاسو خیال دی الله اوري الله خبري اوري دبل ورته ویل چې اوري چې تیز یو کې به اوري په چې کله ورورو کوي به نه اوري نو ته دریم ویل چې را چې دا ورو اوري نه دا به تیز یې اوري نه دا ټول نه کم کلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ناغه باری الله تعالی فرمایي چې تاسو پټول نه شي ان تاسو د زړه او تاسو د سترګو هغه حرکتونه هم الله تعالی ته معلوم دي ان الله لا يعلم دوی وای چې کنه الله نه پیژني کثیرن ډېر مې مداغنا تعملون چې تاسو کوي وذالکم او تاسو ظنکم گمانو الذي هغا ظننتم چې تاسو کړو به ربکم په خپل رب باندې طرف باندې کې تاسو دا ګمان کړو ارداکم اومد هلاکین ته ګمان هلاکی تاسو فاصبحتم بشوی تاسو من الخاسرین د توانیانونا فَإِن يَصْبِرُوا كَثِيرٌ دوی صبر کی فالنار بس اور مثوى لهم اغذید دوی وَإِن يَسْتَعْتِبُوا او کثیر دوی معافی غواړي فما هم بس نشته دوی لپاره من المعتبین څوک معافی کوونکې یعنی څوک معافی بو داس نشته چې معافی وکي دوی ته وقیدنا امغه مقرر کړل لهم دې لپاره
قرانا ملګری فزینو بس هغه ملګرو دي ته خسته کړلو لهم دې لپاره ما هغه بین ایدیهم چې دوی وړاندې وو و ما هغه خلفهم چې دوی ورسته وو وحق او ثابت شول علیهم په دوی باندې القول خبره د عذاب فی امم پنور امتونو کې قد پتا کی سره خلت تیر شوی دي من قبلهم دوی وړاندې من الجن د پریاننا والانس او د انساناننا انهم بشکا وی کانوا خاسرین توان مندن کی بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين